کی په توبه او استغفار سره، په ندامت سره خپېمانه شي. التوبه هي الندم، توبه د ندامت نامه ده بای، توبه د خپېمانتیا نامه ده. خپېمانه شي سړی، د خپل جرم احساس ورته وشي، به دې ته توبه وایي. او بیا تفصیلی توبه. تفصیلی توبه څنګه ده؟ چې په ګناه باندې ګناه نه لاس والی، ګناه پرېږدي، آینده د پاره عزم وکړي چې خدای پاک دې ګناه ته به نه جوختېږم. حقوق العبادو کې کوم کوتاهی شوي نو هغه د خولې خبرې اترې شوي، سپېړه سوک سپېړه شوي، معافي وغواړي. او مالی لیندین کې کمی کوتاهی شوي نو هغه ادا کی، یکمش نشي ادا کولی، په مزه مزه ادا کی. حقوق الله کې چې کومه کوتاهی شوي ده، منځونه قضا شوي دي وروره، الله دې نه کي یو فهرست جوړ کړي څومره منځونه قضا شوي دي، یو اندازه ولګئ، زیاته خوشي چې کم ني، او په مزه مزه دې منځونه را قضا کی. او خدا نه خاصه روزي قضا شوي دي، فدیه روزي دي، کفاره روزي دي، هغه یو فهرست جوړ کړي څومره روزي قضا شوي، هغه په مزه مزه را قضا کی. موسم معتدل شي، یخ ورځ شي، په دغه ورځو کې را قضا شي. زکات نه دی ورکړي مثلا، دا تفصیلی توبه ده. زکات په فرض دی خو نه دی ورکړي، نو هغه علماء سره کینی طریقه معلومه کی، او د گذشته کالونو زکات په مزه مزه ادا کی. یک مشت ادا کولی شي، یک مشت ادا کی، یک مشت په یو ځای نشي ادا کولی، په مزه مزه ادا کی. قربانی په کلونو باندې واجب و نه ادا کړي، غفلت کې وخت تیر کړي دی، اوس ورته احساس وشو، نو قربانه حساب کتاب علماء سره کینی، هغه حساب کتاب برابر کی، هغه مر رقم صدقه کی. حج نه دی کړي، حج فرض شوی دی ولې نه دی کړي، تر اوسه پورې غفلت او کلونه په تیر شو، حج نه دی کړي او فرض دی. نو اول فرصت کې خپل پاسپورت کاغذات برابر کی او د حج تیاری وکړي. دې ته وایي تفصیلی توبه. نو اصل اجمالی توبه خو بس ندامت ته، چې سره نادم شو، خپېمانه شو، او ځان مختوره نه ګڼلو چې ما څه کړي دي، د الله ما سره څه معامله ده، چې څومره نعمتونه احسانات راته نصیب کړي دي، او زما څه معامله ده الله پاک سره، څومره کوتا ہے، څومره جرایم را نشوي دي، څومره کوتاهو کې مبتلا یم. ندامت او تفصیلی توبه په دې طریقه باندې. او بیا چې دې مطمئن شي، بیا مطمئن شي د ګناه تذکرم چا سره نه کوي، دا به هم چاته نه وي زه ګناهګار یم، دا هم چاته نه دی ویل پکار زه ګناهګار یم. دا الله ته ووایه، خلکو ته مه وایه، ځکه خلک خو تا باندې نیک ګمان ساتي چې ته نیک یې، قاري صاحب یې، مولوي صاحب یې، تبلیغ کې وخت لګې، جماعت کې خدمت کې، اذان کې، مونځ کې، خلکو ته ولې وایي زه ګناهګار یم؟ لا يحب الله الجهر بالسوء، الله تعالی د برای اظهار نه خوښي، الله د برای اظهار نه خوښي. مولوي صاحب فرنٹ سیټ باندې خوب منه دی، ګوره ما ته ګوره، ما ته وګوره، ته خو زوړ سړی یار، د نو مرګورو بسلې خاطر کې چې نوی مرګري دي، دا زاړه چې کوم مرګري دي دی باندې خو به یخې وباړو ما، او بیا فرنٹ سیټ کې سړی ناستی لیکلی کنه فرنٹ سیٹ میں سونا منع ہے. او بیا اسویلی خدا یو اسویلی شروع شي کنه ټول بیا اسویلی کی. دا اسویلی ضابطه دارن چې صف کې تاسو ګوري کنه هغه ځای نه اسویلی شروع شي نو زیږي هغه صف اخره پورې اسویلی. ځکه دا اسویلی ماده هر کس کې د خوب وخت هم دی، نو یو کس خلوازږي او بیا په نمبر باندې دا نو درسګه کې زما اسویلی بندي وي، دا د غفلت علامت ده. او بیا فرنٹ سیټ کې مخکې ناس دي، دا مطلب نه سبا اخیره کې کین، دا مطلب نه دی اسویلی ختمول دي. نو بیا به د ګناه تذکرم نه کې چاته، دا به نه وي زه ګناهګار یم. بعض مونږ تاسو ټول داسې بعض اوقات ګناهګار یم دا پټای ولې وې ته تا باندې خو الله پردې چولې دي، چاته خو پته نشته ګناهګار ته، خلکو ته خپله پرده ولې اخلي. دا ټکي چې دی زمونږ معاشره کې پړه لیکا نیکان صالحان سمجدار او خوله باندې دا ټکي راځي زه ګناهګار یم، زه داسې یم. بھائی تا باندې څه سنډاخ پېښې ده، دا خبره ولې کېته، دا خبره ته ولې کې زه ګناهګار یم؟ دا خبره الله ته وکړه، الله ته وجړه شه، تهجد کې پاسه مونځونه بس الله ته وجړه ګناهګار یم، خدای مجرم یم، زه ډېر زوړ مجرم یم، خدای ما ته معافي وکړي. خلکو ته مه وایه، خلکو ته خپل عیب مه ظاهروه.
د خلکو نیک ګمان دیتا باندې کنه نو خدای پاک د خلکو نیک ګمان نه هم مخ کی دا نیک ګمان د مسلمانانو باندې نیک ګمان ساتي خدای دستا فضل له چې زما عیبونو باندې زما ګناهونو باندې تا د ستاریت چادر چولې دي الله دستا فضل له زه خو ستا بنده ما تا ته پتر زما ګناګار یم خو خلک ما ته نیک وای دستا فضل له الله نو دته به دا نه قدرې به نه کې بای چې ته خلکو ته زه ګناګار یم زه خو ډېر ګناګار یم وساسو خیال دی او دا چې د 2 نمبرې دا سطحي خبره ده بازاري خبره ده دلیل دا دی کته دي کسته جو ګناګار سي دي خراشه او ګناګار دي خراشه ته بیا ګوره سمره غوسه کیږي به دې خبره باندې دا دلیل دا 2 نمبر دی ځکه کته په حقیقت کې ځان د ګناګارونه په دې خبره ول غوسه کیږي په دې خبره غوسه کیږي ته چې الکه تا د خلک ګناګار وي نو مطلب دا دی چې ته په حقیقت کې ځان ګناګار نه غنې اسه د خلکو په نظر کې ځان زبرګ جوړې جیر د ګور خلکو مخکم ځان ګناګار وای اوف سمه غټ بزرګ دی دا شارټ کټ لار دا د بزرګي د حاصلولو خلکو په نظر کې د عزت حاصلولو دا شارټ کټ لار دا بزرګان فرمایي دا د نفس کې او شرارت دی الله دې موږ ټول ته د دین سمجھ را نصیب کړي نو په دې تفصیل سره توبه وباسي په خپل ګناهونو باندې خپېمانه شي بھائی او ګناهونو په بنیاد باندې د الله د لا محدود رحمت نه مایوس نشي نه امید نشي او په دې تفصیل باندې د توبې دا قدم والی د خپل تیر شوی ژوند څومره حساب کتاب دې په دې طریقه باندې برابر کی قضا